أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نننی درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ اعراف پارا نمبر 8 رکو نمبر 1 آیات نمبر 4 5 6 7 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کیږي. د نمخ کې آیات کې ذکر شولو چې الله رب العزت وی تاسو د ما انزل الیکم چې نو هغه تابعداري کوئ د قرآن چې نو الله طرف نه کوم وحی کېږي د هغې تابعداري کوئ او د دې نه ما سوا د نورو چې نو معبودانو تابعداري مه کوئ د هغوی پیروي چې نو هغه مه کوئ. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله دا ذکر کوي چې ډېر د کلیو والا نه چې نو هغه مونږ هلاک کړلو چې رالو د هغوی ته زمونږ سزا زمونږ عذاب د شپې یا د هغوی د ورځې چې دی نو قیلوله کوله. نو دې کې الله رب العزت دا وایي چې دوی زمونږ حکمونه نه منل. نو چې کله زمونږ حکمونه نه منل د الله حکم د وخت د پیغمبر طریقې نه منله نو د آخرت عذاب خو د آخرت دی خو دنیا کې ولا هم الله رب العزت چې دی نو هغه سزا ورکړه او ویې نیول. اوس دغه سزا چې کله د الله پاک راله نو د الله د دغه سزا او گرفت نه بیا دوی هیڅوک هم نول چې دوی خلاص کړی وي نه د دوی خپل ځان نه د دوی اسباب او نه د دوی هنر او مهارتو د الله د گرفت نه چې سړی خلاصیږي صرف او صرف د الله رب العزت چې نو په فضل سره خلاصیږي او د الله پاک فضل هغه انسان سره چې نو هغه شامل کیږي چې کم انسان د الله رب العزت چې نو هغه تابعداري کوي. نو الله وی دوی تابعداري نه کوله چې کله تابعداري نه کوله نو زمونږ دغه سزا وتراله. ځکه الله رب العزت فرمان دی ان بطش ربک لشدید ستا د رب نیول چې دی نو هغه ډېر سخت دی. کله چې هغه ونیسي نو بیا هېڅوک هم چې دی نو هغې منځ ته حایل نشي راتلی. بیا الله چې کله وغواړي نو دا دنیا د دې دا نظام د هر څه الله پاک چې دی نو آنن فانن چې دی نو هغې پناه کولی شي او د دې دغه شانتې ډېر څه نو هغه داسې مثالونه تېر شوي دي چې لږ سخت زلزله یا داسې یو بل طوفان وغیره راشي او سلف وخت مخکې چې نو د هغې ټول عمارتونه د هغوی چې نو ټول هر څه چې نو هغه موجود وي بیا نه عمارت یو نه عمارت وي یو شی چې دی نو هغې هم نه دواړه چې دی نو هغې ختم شي انسان لاول چې دی نو هغه څوکي بادشاهي او بیا لږ صحت بعد چې دی نو هغه فقیر شي. نو الله وی زمونږ سزا دوی ته راله چې دی نو هغه بیاتن د شپې لکه مثال په طور کې قوم لوطو نو هغوی د شپې ودولو سحر چربانګ ته نږدې چې نو هغه د الله پاک سزا راله نو هغوی بره نه پې د اسمان نه کاڼې وورلې شول خبره یې ختمه شوله. او هم قائلون او یاد دوی د ورځې چې دی نو قیلوله کوله ودولو لکه قوم شعیب علیه السلام قوم چې کله نابتول کې کمی وکړله نو د ورځې چې نو د غرمې د هغوی څوک په کارونو کې مشغول ول چا آرام کولو الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه پې سزا راله عذاب راله ویې نیول خبره یې ختمه شوله. فما كان دعواهم الله وی په دغه وخت کې د دوی فریاد نه و بله خبره نه وه اذ جاءهم بأسنا کله چې زمونږ عذاب دوی ته رالو الا ان قالوا انا كنا ظالمین مګر دغه یوه جمله یې په خوله وه چې یقینا مونږ چې نو هغه ظالمان ولو. نو بیا که انسان اعتراف وکړي خو د دغه اعتراف فایده نه میلایږي. انسان چې نو هغه په اعتراف پیدا الله میلاویږي د چې کله د خپل ګناهونو قایل شي دنیا کې د سره دا ټیم وي د مرګ لا نه راغلی غرغره زنکدن چې نو هغه نه شروع شوی او دنیا کې د په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي الله نه بخښنه غواړي الله یې بخي. بیا چې کله د الله ګرف راشي د الله عذاب راشي د الله رب العزت نه چې نو هغه د وخت فرشتې چې نو هغه راشي روح قبض کوي دغه وخت کې انسان که ډېر بیا چې نو هغه ایمان راوړي دغه وخت کې انسان که ډېر بیا د ایمان اقرار کوي خو دغه ایمان معتبر نه دی
نو الله وی دی بیا په خپل هم اعتراف شروع کو انا كنا ظالمین مونږ چې نو هغه ظالمان یو خو دغه اعتراف ولا اس پیدا چې نو هغه ور نکړل فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين الله وی موږ به ضرور چې نو هغه تپوس کو د هغه کسانو نه ارسل اليهم چې دا غوي ته لېږل شوی ول د دې پیغمبران ورته لېږل شو نو د هر پیغمبر د امت نه موږ ضرور تپوس کو چې تاسو ته الله رب العزت پیغمبران راولېږل تاسو دغه پیغمبرانو تابعداري څومره کړو لکه څنګه چې سورۃ قصص کې براشي الله ورته چې ما عجبتم الرسول ما عجبتم المرسلین تاسو چې نو هغه د پیغمبرانو له څه جواب ورکړو دوی چې کله تاسو ته وی چې لا اله الا الله او چې تاسو به کامیاب شئ نو آیا تاسو د لا اله الا الله ویلو تاسو د الله د وحدانیت چې نو هغه اقرار کړو تاسو د وخت د پیغمبر چې نو هغه طریقه منلی و تاسو د وخت د پیغمبر په ترسیرت چې نو هغه مو خپل کړو تاسو ته چې کم دین او شریعت راوړو نو دغه دین او شریعت مو چې نو هغه مو منلو الله ورته فلنسألن الذين ارسل اليهم ضرور به موږ د دین چې نو هغه تاسو کوم ولنسألن المرسلين او خامخا ضرور موږ به تاسو کو چې نو هغه د پیغمبرانو نه رسولانو نه پیغمبرانو رسولانو بچ دی نو هغه تاسو څنګه کیږي نو وای چې یو تاسو بدا کیږي چې تاسو قوم څه جواب درکو ماذا اجبتم څنګه چې مخکې په ومه سپاره کې تیر شوله تاسو ته دې څه جواب درکړلو دې چې نو هغه خبره منلی وکړه انکار یې کړو ماذا اجبتم څه جواب چې نو هغه دوی تاسو له درکړو نو یو به د دې نه دغه تاسو کیږي دویم چې نو هغه د هر پیغمبر نه به تاسو کیږي چې تاسو خپل امت ته زما پیغام رسولو نو دا خو یقیني خبره ده چې هر پیغمبر خپل منصب رسالت چې نو هغه کامل په کامل رسول دی بعضې خلک چې نو هغه اکثر خطا کېږي په دې کې العیاذ بالله هغه چې پیغمبر نه چې نو په منصب رسالت کې کمی او کوتاهي شوي دا ګوره خطرناک خبره ده د ایمان د زوال چې نو هغه خبره ده الله د پیغمبر چناو کړی نو چې کله پیغمبر چناو کړی نو پیغمبر نه په منصب رسالت کې چې نو هغه کوتاهي نه کېږي نو الله رب العزت به ورته وی ولنسألن المرسلین موږ به ضرور چې نو هغه دوی نه تپوس کوو چې تاسو پیغام رسولو لکه څنګه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع په موقع باندې چې نو هغه فرمایل صحابه ته ای زما صحابه ما تاسو ته د الله جل جلاله پیغام را ورسولو ټول صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه عرض کړو چې کوم موجود او د الله رسول تاسو د الله پیغام را ورسو دا هغه تاسو حق چې نو هغه ادا کړلو دا هغه چې څنګه حق تاسو هغه شانتي ادا کړئ موږ تاسو را ورسو الله پیغمبر چې نو هغه اسمان ته چې نو هغه ګوته مبارک چوته کړه اللهم اشهد اے الله تو په دې باندې چې نو هغه گواشه درې پیره د الله پیغمبر وي چې ما چې نو هغه دې تر رسولې د اقرار وکړلو اے الله تو چې نو هغه په دې اقرار باندې اعتراف باندې چې نو هغه گواشه چې ما خپل حق ادا کړ دې ته پیغام چې نو هغه ستاره رسول دي او بیا د الله پیغمبر فرمایل زمانه ورستو وسنه نو هغه د حاضرین غایبین ته چې نو هغه به درسي حضرات لیکي کم کسان چې په دغه وخت کې موجود نه ول هغه زمانه کې ول خو په حجۃ الوداع کې نو هغه ته ورسوي دویم قول چې نو هغه داري چې را روان نسل ته رسوي دین په خپل هم زده کوي خپل نسل ته هم چې نو هغه رسوي چې دغه سلسله چې نو هغه جاری وساري الحمدلله په دې باندې تاسو ګورئ امت مسلمه او بیا د امت مسلمه چې نو هغه علما کرام مدارس او مساجد سره چې کم تعلق ساتي چې نن سبا د خلکو اهمیت هغه له سره ورکین او د دې په نظر کې اعوذ بالله هغه ته سپکم ګوري ډیر په کوم دسم کېږي واحد چې نو هغه د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دغه علما کرام دي دغه محدثین دي دغه مفسرین دي چې د الله رب العزت هغه دین کامل او مکمل د هر یوې پیړۍ نه چې نو هغه بلی تر رسول دي وګوره نن چې نو هغه د 1444 چې نو هغه هجری ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د میلادیدلو تقریبا 154 سال چې نو هغه وشول د هجرت چې نو هغه 144 سال چې نو هغه وشول اوس د دغه 144 سال کې چې د الله پیغمبر چې نو هغه هجرت کړی د هغه وخت نه دوره زمانه وشو دین کې یو خاص کمی چې نو هغه نه دی راغلی د دې امت سره د علماء لوی احسان نه نور څه غواړي سادین چې نو هغه ته د کامل مکمل بیا د هر دور سره چې ستا کم مسائل لاغلي هغه ټول ته رسولي
داسې یو مسله څوک چې نو هغه په دې دور کې چې هغه د دنیا کم حد ته ترقي وکړله داسې یو مسله څوک نشي ثابتولی چې په هغې مسلې کې چې نو هغه د سره د امت چې نو هغه مجبوره شوی دی بل چاته بل دین ته بلې خبرې ته چې هغوی ته دغه پیغام نه دی ملاو شوی نو ځکه الله وایي موږ به د دین تپوس کوو دوی به رسئ فلنقصن علیهم بعلم نو الله وایي بیا به په ورځ د قیامت موږ د خپل علم او پوهې سره په دوی باندې چې نو هغه دا بیان کو وما کنا غائبین او نه وو موږ چې نو هغه غایب یعنې دوی چې دا کم څه کول خبره منله نه منله الله وایي دې وخت کې موږ څه غایب نه ولو بیا به ورته موږ دا ټول عرصه هر انسان ته عملنامه مخامخ شو د ته چې صحیح کړي هغې به ورته پته ولګي الله دې موږ ته صحیح بندګي نصیب کړي وکم من قرية او څومره د کلیوالو اهلکنا مونږ هلاک کړل فجاءها بس بیا رالو دوی ته باسنا زمونږ عذاب بیاتن د شپې او هم قائلون او یا دوی د غرمې ودو فما کان دعواهم پس نو خبره د دوی فما کان دعواهم پس نو پر یاد د دوی اذا جاءهم کله چې راغلو دوی ته باسنا زمونږ عذاب الا ان قالوا مگر دا چې دوی وویلو انا كنا ظالمین بشک مونږ وو ظالمان فلنسألن الذين پس خامخا مونږ به تپوس کو دای کسانو نه ارسل الیهم چې لېږلی شوي دوی ته پیغمبرانو ولنسألن المرسلین او خامخا مونږ به تپوس کو د رسولانو نه فلنقصن علیهم بیا به مونږ بیان کو په دوی باندې بعلم په خپل علم سره وما كنا غائبین او نو مونږ غائب